نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن پاک د الله کلام د الله خبره ساسو ټولو په نوم زما په نوم مونږ ټولو د هدایت لپاره. نو راځي چې د دعا سره د خدای پاک د دې کلام ابتدا کوو چې هغه زموږ دا کوشش خپل ځان له خالص کی او قبول او فرمای. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع کوم د الله د نومنا چې ډیر مهربانه او رحم کولو والا دی. تعریف خاص الله لره دی چې د ټولو کائنات رب دی، ډیر مهربانه او رحم کولو والا دی، د ورځې د جزا مالک دی. مونږه خاص استا عبادت کو او خاص استانه مدد غواړو. مونږ ته نه غلار او خایا د هغه خلکو لار چې تا په هغه باندې انعام کړی دی چې هغه ته سزا نه ده ورکړې شوی او نه بیلار شوی دی. د الله کتاب د الله د صف سره د الله تعریف سره او د الله تعالی د شکر سره شروع کیږي. الله تعالی مونږ نه سغواړي دا شی مونږ د هغه سره تعلق پیدا کو داغه دي شو هغه ته دی ټیټیګو داغه صفت کو او نور هر چانه بے نیاز بے پروا شو بس داغه دي شو. ولی ځکه چې رب العالمین د ټول جهانونو رب دی، هم هغه ټول پیدا کړی دی، هم ټول له رزق ورکي، هم داغه د طرف نه موږ ټول راغلیو، هم داغه طرف ته زموږ د ټولو واپسی ده. او دې لپاره هم چې هغه ډیر زیات مهربان دی، ډیر رحم کولو والا دی، د اویا مندو نه زیات مینه کولو والا دی. او هم داغه د رحمت په وجه موږ سره د ګناهونو د ډیرو غلطیانو بیا هم په دې ځمکه باندې ګرځو راګرځو. هغه موږ له هر څه راکړي خو موږ هغه خپل هر څه نه ورکو، مونږ خپل ځان هغه ته نه حواله کو. د دې هر څه سره بیا هم هغه مونږ له یو خاص مودې پورې مهلت راکړي چې زما بندگان کې دې شي راوړي چې واپس شي او راوړېدل خودي دي. ځکه چې د هر شروع یو اخر وي، د هر ابتدا یو انتها وي. کم کار چې شروع شي نو یو ورځ ختم هم شي. زمونږ ژوند چې شروع شو نو دا به هم یو ورځ ختميږي. مونږ ټول دا خبره منو چې مونږ ټول به یو ورځ رايوځي کیږو. په کوم ورځ؟ یوم الدین، د جزا او سزا په ورځ. الته مونږ ټول لازم د کړو بدله را کړی کیږي او د دغه ورځ مالک الله تعالی دی. د لپاره د دین سوا هیڅ لار نشته چې مونږ ټول د هغه ته سرلاندې کو او به اختیار وایو چې ایاک نعبد، مونږ صرف ستا عبادت کو، و ایاک نستعين، او صرف هم تانه مدد غواړو. ته مونږ خپل کا، مونږ له توفیق راکا چې مونږ ستا بنديان شو. مونږ له خپل مخ ته د ټیټېدو توفیق راکا. ته د ژوند په هر معاملې کې زموږه امداد وکړه او چې موږ د تانه بغیر بل هیڅ چاته نه ورسو. د وختو د پاره ډیر سيزونه دي خو د دې کتاب په شروع کې موږ هدایت غواړو. ځکه چې چاته هدایت ملو شو نو هغه ته نه غلار ملو شو، هغه ته ټول منزلونه آسان شو. او چې څوک د لارې نه خطا لاړو یا نه غلارې اونمونته نو هغه منزل ته چرې نشي رسیدي. د دې لپاره اهدنا الصراط المستقيم، خدایا موږ ته نه غلار او خایا. نه غلار څه ده؟ د جون تیرولو هغه لار چې ستا خوښه ده، چې کومه تا پورزي، چې کومه نه ته رضا شي. موږ ته هغه طریقې اوخایا. صراط الذين انعمت عليهم، موږ ته د هغه خلکو لار اوخایا په چا چې تا انعام کړی دی او د چا نه چې ته راضي شوی، چې موږ دې هم د هغه په لار لاړ شو او تا راضي کړی شو او ته موږ نه هم راضي شې. غیر المغضوب عليهم، د هغه لارم نه د پکار چې چا ته تا خپل کتابونه اولېګل، پیغمبران دې اولېګل، دا هوی تلار اوخیلا خو هغه ستا په لار لا نړ او اخر ستا غضب په هوی پرې وته. چانه چې شادوغان جوړ کړي شوی، بد زناور ته نه جوړ کړي شو او څوک چې هم په دې دنیا کې د الله تعالی د غضب په نخ کې راغلل، نو یا الله ته موږ د هغه د لارې نه اوساته. ولد دوالین، او د هغه خلکو لارې نم هم بچ اوساته چې کم بیلار شوی دي. دا یو دعا ده چې موږ هر مونږ کې غواړو. خو څومره بخوي چې موږ دا دعا غوښتو کې پرشا زړه لګو، اخلاص سره وغواړو، او چې څوک هم پرشا اخلاص سره غواړي نو الله تعالی هغه ته خپل لار اوخی. خو څنګه؟ د دې جواب مخکې صورت کې دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. الف لام میم دا د الله کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته. هدى للمتقین، لار خول والا دی هغه پرهیزګارانو ته. مطلب دا چې کم بنده هدایت غواړي هغه خپل ځان کې یو صفت پیدا کوي او هغه صفت دی تقوا. چا کې چې دا تقوا صفت وي
هغه له به د الله تعالی کتاب ډیره فائدہ ورکړي. هغه کې به د حق او باطل کې د فرق کولو بصیرت پیدا شي. ځکه چې تقوا خود زړه د یو کیفیت نوم دی. تقوا د احتیاط د ژوندۍ نوم دی. په دې دنیا کې د غلطو کارونو نه، حرامو کارونو نه او شک کې اچول والا معاملو نه په خوا کې بچ تیرېدو نوم تقوا دی. کم بنده چې په خیال او احتیاط سره ژوند تیری، څوک چې بل له هم هغه غواړي کم چې خپل ځان له خوښي، څوک چې خپل رب رضا کول غواړي، هغه بنده په رښتیا باندې یو کلار او سنجیده انسان وي او په خپل اراده باندې کلک وي او دې لپاره کوشش هم کوي. داسې بنده ته الله پاک هم خپل لار ښيي. خو هغه خلک چې د چا جبه او زړه کې یووالی نه وي، څوک چې بهر نه یوس او د دننه نه بل سوي، څوک چې وی یوس او کوي بل څه، هغه ته بیا د دې کتاب نه هیڅ فائدہ نشي کېده. دې وجنه د متقینو اړومبنه صفت دا بیان شوی دی، الذين يؤمنون بالغیب، چې هغه په غیب ایمان لري. ایمان هم د زړه د یو حالت نوم دی. تقوا هر څه نه اول مونږ نه د ایمان تقاضا کوي او ایمان هم په سیسیز په غیب باندې، هغه رښتینو سيزونو باندې کم چې مونږ لیدل نه دي، کم چې مونږ اوریدل نه دي. په دې ټولو سيزونو باندې ایمان او څنګه او هغه کم سيزونه دي آخرت سره تعلق لرلو والا ټول معاملې، د الله تعالی ذات، د الله وحي، دا سيزونه الله تعالی د پیغمبرانو علیهم السلام په ذریعہ مونږ ته رسول دي. خو عجیب خبره دا ده چې مونږ په جواب باندې د دوی خبره منو، خو په اصل کې په عمل نه کوو. مونږ د یو ډاکټر په خبره اعتماد کوو، داغه ډیګري کتل ضروری نه ګڼو. د ساينسدان خبره باندې یقین کوو، داغه دلایل منو. خو د الله تعالی یو رسول چې صادق او امانتدار وو، مونږ په هغه او د هغوی بیان کړي حق خبره او د غیب په خبرو ایمان هم وروړو. مونږ په خپل جبه ځان ته مسلمان وایو، خو کله کله بیا په شک کې پریوزو. څوک چې دا کتاب په شک سره راخلي، هغه د دینه هدایت نشي اغشته. هدایت هغه د پاره دی چې په غیب یا نه لیدلې سيزونو باندې د زړه نه ایمان وروړي، او چې ایمان وروړي نو بیا هغه ته خدای تعالی ته ټیټېدل هیڅ ګران نه وي. دا ایمان د هغه د زړه आवाज وي او هغه ته د خدای او رسول په आवाज کې د حکم پوره کول هیڅ ګران نه وي چې یقیمون الصلاة، هغه مونږ قائمي د الله د پاره سر ټیټي. او هغه ته دا څنګه خبره نه ده، ځکه چې الله تعالی بل رب اومنلو، محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول اومنلو او آخرت باندې پوره یقین کوي. نو چې د الله تعالی د طرفه څه حکم هم راځي هغه اومني او عمل پکې. د عمل په سيزونو کې ټولو کې اول مونږ دی، آخرت کې بعد مونږ تاسو او حساب ټولو کې اول کیږي. ومما رزقناهم ينفقون، او دا ایمان والا خلق د لوی ژړ مالکان وي. دوی خیر او نیکی صرف خپل ځان پورې نه ساتي، دوی دا یقین لري چې د دوی رب یو ورځ دوی نه د ټول مال او رزق حساب غواړي. دا مومن خلق خود غرض نه دي چې صرف د خپل ذات خیګړه غواړي، دوی خپل رزق نور باندې هم خرج کوي. دوی صرف په دنیا او نن باندې نظر نه ساتي، بلکې دوی د آخرت لپاره سودا کوي. د دنیا د مزو او آرام اهمیت په خپل د دوی د زړه نه کم شي. والذین یؤمنون بما انزل الیک، دوی نه صرف قرآن بلکې هغه ټول سيزونه باندې ایمان وروړي، هغه ټول سيزونه مني کوم چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دي، خو چې هغه قرآن کې دي یا حدیث کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې څه هم نازل شوی دي د قرآن د وحی په صورت یا بل طریقې سره چې سلار هغه ته خول شوی و، هغه په هغه پوخ یقین او ایمان وروړي. وما انزل من قبلک، او چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه اول نازل شوی دي پاغي هم ایمان لري. د دې مطلب دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه اول چې کم انبیا راغلي دي او په هغه چې کم صحیفه یا کتابونه نازل شوی دي او هغه کتابونو کې چې کم هدایت او واقعات بیان شوی دي، یو مسلمان ایمان او دین باندې قائم انسان پاغي هر څه باندې ایمان لري او یقین پکې. دوی د لیزړه او وسیع نظر مالکان وي. خپل قرآن پاک باندې خو یقین وی، خو نور پیغمبرانو او د هغوی په کتابونو یقین لري او دا هم مني چې الله تعالی هر دور او هر زمانه کې د انسان د هدایت لپاره خناخه تنظیم کړی دی. وبالآخرة هم یوقنون، دا ایمان والا خلق د آخرت په ورځ یقین ساتي. هغوی ته دا پته ده چې ټول به یو ورځ واپس الله تعالی ته ورځي. دا به د آخرت د حساب کتاب ورځ وي. کامیاب انسان هغه وي څوک چې د خپل انجام د خپل آخرت او د دې ژوند نه پس بل ژوند ته ګوري او سفر په ښه طریقه شروع کړي او په ښه طریقه خاتمه ته رسي. لکه سوچ وکړه
یو داسې بنده ته چې د سفر شروع آغاز خو وکي خدا ورته پته نه وي چې چیرته تلل دي. که تاسو خپل کور نه وځئ او دین خبر نه یې چې تاسو چیرته رسیدل دي، تاسو به خپل گاډي یو طرف نه بل ته او یو ځای نه بل ته تاووي راتاووي او داسې ځای ته به ورسیږئ چې چیرته د تلو بس فائدہ نه وي. خو کم بنده چې کور نه د یو خاص ځای ته تلو په خیال وځي، ځان سره د هغه ځای پته واخلي، نو هغه به په صحیح لار او اسانه لار باندې خپل منزل ته ورسي. نو هغه خلک چې آخرت خپل مخ ته ساتي او هغه خلک چې آخرت ته هیر وي او جون تیری، نو د دې دواړو په ژوند کې ډیر فرق دی. څوک چې خپل مقصد مخامخ ساتي، هغه خپل وخت نه ضایع کوي، خپل جسمانی صلاحیت نه ضایع کوي، مال نه ضایع کوي. هغه هر عمل او هر سیس ښه سوچ سره کوي، د آخرت په خیال احتیاط سره چلیږي، ځکه چې د هغه په دې باندې پوره یقین دی چې هغه به یوم الدین طرف ته واپس کیږي، چیرته چې جزا هم ده او سزا هم. د ښه عمل جزا او بد عمل سزا باندې یقین لري او دې کې هیڅ شک او شبهه نه لري چې په بد کارونو به جزا ملاوي شي او په ښه کارونو باندې سزا نه. د نیک سړي سوچ بالکل واضح دی او هغه په ښه او په بد کې او نیکی او بدی کې فرق باندې ښه پوهیږي. اولئک هم المفلحون، هغوی کامیابېدو والا خلک دي، فلاح به ورته حاصلېږي. مونږ کې هر څوک کامیابی خو خوښو، نقصان نه یریږو، خو حیرت دا دی چې هغه کارونه نه کوو چې انسان کامیابی ته بوزي. د دینه برعکس دنیا کې سنور خلک هم دي. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کوم خلکو چې د دې خبرو منلو نه انکار وکړو، دا هوی د پاره یو شان ده، کته هوی خبردار کې او که خبردار نه کې، بهر حال هوی منلو والا نه دي. ولې نه مني؟ تاسو وګورئ چې کله رڼا وي نو د ښه او د بد فرق ښکار شي، خو که څوک خپل سترګې بندې کړي نو هغه ته خو بیا هیڅ هم نه ښکاري، نه به ورته ښه ښکاري او نه بدواله. نو د انکار کولو والو نفسیات هم صدا سوي. څوک چې یو خبره نه منل غواړي نو د نور رڼا ته به هم سترګې پټې کړي او انکار به وکړي او ورسته بشپوي، ځکه چې خپل سترګې پټې دي. حق د نور نه هم زیات رڼا او روښانه دی، خو چې څوک سترګې پټې کړي، د زړه دروازې بندې کړي، بدنیتی ته نچار چاپیره وي، نو هغوی ته حق نه ښکاري او د کفر لار اختیار کړي. داسې خلک که تاسو په څه طریقه او هره طریقه په یول غواړي، هغوی منلو ته غاړه نه ایږدي او دې دپاره بیا الله تعالی هغوی له سزا ورکوي. ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. الله تعالی د دوی په زړونو او غوږونو مهر لګولې دی او د دوی په سترګو پرده پرته ده. ولی؟ ځکه چې هغوی نه د زړه نه کار واغشتو، نه سترګې استعمال کې او نه غوږونه. حق موجود وو خو هغوی ته نه فایده اوچته نه کړه. ولهم عذاب عظیم، او هغوی له ډیر لوی عظیم عذاب دی، ځکه چې هغوی د خدای پاک د نعمتونو بے قدری وکړه، د الله پاک د نعمتونو ناشکری وکړه. هغوی خپل ټوله هوښیارتیا او خپل عقل او فکر صرف په هغه کارونو کې استعمال کړو چې د دې کمترې او حقیرې دنیا فائدې پکې وي. د هغوی ټول کوشش، ټوله خواري صرف د دنیا د پاره وه او هغوی حقیقت ته ونه رسېده. هغوی چېرې دا خیال اونکو چې موږ چېرته نه راغلي یو او چېرته به واپس ځو. هغوی لکه د ړندو او د کڼو عمر تیر کړو. هغوی د الله تعالی اصل نعمتونه حاصل نه کړه. دوی له ډیر لوی عذاب دی او دوی هم د عذاب حق لري. همداسې یو درېیمه ډله ده او هغه ده د منافقانو ډله. ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. ځینې خلک داسې هم دي چې وای مونږ په الله او په ورځ د آخرت ایمان وروړی دی، یعنی په ژبه وای دعوه کوي او حال دا دی چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. هغوی د الله او د ایمان والو سره دوکه‌بازي کوي، خو په اصل کې هغوی په خپل ځان له دوکه ورکوي او هغوی ته د دې پته نه لګي. د هغوی په زړونو کې یوه بیماری ده، کومه یوه؟ د دنیا د محبت، چې هغه الله نور هم زیاته کړه، او کم دروغ چې هغوی وایي د هغې په بدله کې د هغوی دپاره درناکه سزا ده. هر کله چې هغوی ته دا وویل شي چې په ځمکه کې فساد مه کوئ، نو هغوی دا وویل چې مونږ خو اصلاح کولو والا یو. خبردار، په حقیقت کې همدا خلک فساد کولو والا دي، خو دوی پوهیږي نه. او کله چې هغوی ته وویل شي چې لکه څنګه نورو خلکو ایمان وروړی دی، دغه شان تاسو هم ایمان وروړئ،
نو هغوی دا جواب ورکړو چې آیا مونږه د بیوقوفانو په شان ایمان وروړو؟ خبردار، په حقیقت کې دوی په خپل بیوقوفان دي، خو دوی پوهیږي نه. کله چې دوی د مؤمنانو سره ملاویږي نو وایي چې مونږه ایمان وروړه دي، او کله چې دوی یوازې د خپل شیطانانو سره ملاویږي نو وایي چې په اصل کې خو مونږه ستاسو سره یو، او د دې خلکو سره اسې ټوکې کوو. الله د دوی سره ټوکې کوي، هغه دوی له مهلت ورکوي، او دوی په خپل سرکشۍ کې د ډندو په شان ګډوډ ګرځي. دا هغه خلک دي چې دوی د هدایت په بدله کې گمراهي اغشتلې ده. دا چې د کومو خلکو دلته ذکر دی دا د منافقانو ګروه دی. دا هغه خلک دي چې د دنیا فائدو او په دنیا کې خپل مصلحتونو لای اول اهمیت ورکړو، بلکې ټولو نه زیات اهم یې وګڼل. دوی ته دا خبره ډیره زیاته کمعقلتوب او بیوقوفتیا ښکاري د دنیا د ټولو فائدو قرباني ورکړي او خپل هر څه الله پاک ته حواله کړي. حقیقت دا دی چې د دې خلکو ټوله مینا او زړه دنیا سره وي، خو د نورو ایمان والو زړه خکولو دپاره لږ د ایمان او سناسه د اسلام اظهار کوي، او دوی چیرې هم د اسلام دپاره څه قرباني ورکولو دپاره تیار نه وي. دوی دا خبره خپل عقلمندي ګڼي چې هغوی خپل دنیا بچ کوي، او دا خیال لري چې د حق پرسته کمې دعوې چې دوی کوي یا کمې نارې چې دوی لګوي هغه به دوی په آخرت کې هم بچ کی. الله تعالی داسې خلکو له هدایت نه ورکوي. خدای تعالی هغه خلکو له هدایت ورکوي چې تقوا لري. الله تعالی دشمنه او دروغو کې انختی خلکو له هدایت نه ورکوي چې زړونه هدایت له بند وي، او څوک چې د هدایت په بدله کې د گمراهۍ خریدار وي او د آخرت په ځای د دنیا غشتو شوق لري. فما ربحت تجارتهم، خدا سودا دوی له فائدمند نه ده. وما كانوا مهتدين، او دوی هرگز په صحیح لار باندې نه دي. نو دینه یو خبره صفات اور باندې را مخامخ شو چې هدایت حاصلولو لپاره یو مخزواله ضروری دی، اخلاص ضروری دی، توجه ضروری ده، د اخلاص او مینه سره غوښتل ضروری دي. د چا په زړه کې چې دا نوي د الله کتاب هغه ته لار نه خي. همدا وجه ده چې دنیا کې دا کتاب ډیر زیات لستی شي، ډیر خلک دا کتاب اخلي، ډیر خلک د دې کتاب علم لري، دا پیژني، د دې صفت کوي، د دې حقیقتونه هم مني. خو که پرشیا ورته ګوري نو هغه دا کتاب نه مني. څنګه؟ داسې چې د دې کتاب پر رڼا کې ژوند نه تیری. داسې خلکو ته الله تعالی هدایت یافته نه وي. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو سړی هور بل کړو، او کله چې هغه هور خواشه ټول ځایونه روښانه کړل نو الله تعالی د هغوی نه د لیدلو طاقت واغشتلو، او هغوی په داسې حال کې پرېښودل چې په تیارو کې ورته هیڅ په نظر نه راځي. دوی کاڼه دي، چاړهګان دي، ړانده دي، دوی اوس نه واپس کیږي. یعنی چې د حق ډیوه بله شوه نو دوی سترګې پټې کړې، غوږونه یې بند کړه. دې دپاره اوس حق طرف ته د دوی د راګرځېدو وخت تیر شو. یا مثال داسې وګڼئ چې د اسمان نه زورور باران وری او د هغې سره تورې تیارې او ګړزار او برېښنا هم ده. د اسمان ګړزار یعنی د اسلام د رحمت والا باران سره ازمایښونه هم دي. د اسمان ګړزار چې دوی ووري نو د مرګ د یاري نه خپل ګوتې په غوږونو کې کېږي. یعنی چې چیرې داسې آیات نازل شي چې پکې دوی ته د قربانۍ ورکول حکم وي نو دوی داسې پیغام نه اوري، اورېدل ډونه غواړي. او الله دا د حق نه منکر خلک د هر طرف نه په ګیره کې اغشتلی دي. د ډیر پرک د وجه نه ته به چې برېښنا به اوس دوی د سترګو نظر واخلي، کله چې دوی ته لږه رڼا شي نو په هغې کې څه لږ لرې لاړ شي، او کله چې په تیاره شي نو ودرېږي. یعنی چې کله د اسلام قبولولو کې څه فایده ښکاري نو اسلام سره شي، او چې چېرته د قربانۍ خبره شي یا د دنیا څه نقصان وي نو هلته ودرېږي، بیا په ایمان کې مخکې تلل بند شي. که الله غوښتلی نو د دوی نه به د اورېدلو او د لیدلو طاقت بالکل اغشتلی وي. دا یقیني ده چې هغه په هر څیز باندې قادر دی. یعنی چې الله تعالی دا هم کولی شو چې دوی نه د هر څه وس او اختیار اغشته وي، خو بیا هم الله تعالی دوی له څه موقع څه لارې ورکړي دي. کېدی شي چې دوی ځان سنبال کړي. همدا وجه ده چې د مدینې منافقانو ته اخر وخت پورې ډیر ځل موقع ملاو شو. کفارو سره ډیر جنگونه وشو، خو منافقانو سره په مخامخ هیڅ جنگ ونه شو. ولی؟ ځکه چې دوی د اسلام وروړو دعوه کوله او د اسلام اظهار به کولو او خپل ځان ته مسلمان ویل، خو پرشیا مانو کې مسلمانان نه وو. دوی کې د اسلام اصلي روح نه و. دوی له دا روح د حاصلولو لپاره ډېرې موقع ورکړې شوې چې کېدی شي دوی نه غلارې ته راوړي، او کنه نو بیا آخرت کې خو به معامله
هسې هم د الله تعالی په لاس کې وي. د دریو ډلو د ذکر کولو نه پس چې هدایت چا د پاره دی چا د پاره نه دی او چا د پاره سناسه تمه کې دی شي، اوس دا هر څه ویلو نه پس الله تعالی ټولو انسانانو ته خطاب کوي، یعنی چې د الله سبحانه و تعالی دا کتاب د ټول انسانیت لپاره دی. خو افسوس چې نن مسلمانان دا په خپل نه لولي، نو بل چا پورې به څنګه ورسي. یا ایها الناس، اے خلکو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. د خپل هغه رب بندگی اختیار کړئ چې ستاسو او ستاسو نه مخکې کم خلک تیر شوي دي، د هغوی ټولو خالق دی. امید دی چې په دې صورت تاسو بچ شئ، یعنی که عبادت به کوئ نو بچ کیږئ به. دا پیغام د ټول انسانیت لپاره دی، مالا او تاسو لپاره دی. د دې په رڼا کې موږ له خپل جایزه غشتل پکار دي چې موږ پریشا د الله تعالی بندیان یو، هم دغه عبادت کولو والا یو چې څوک عبادت کوي او هغه به بچ کیږي، او چې تاسو به ولې نه د الله تعالی عبادت کوئ. دا خو هغه دی چې تاسو د پاره د ځمکې فرش وغوړولو، د اسمان چته جوړ کړو او د برنه اوبر اورولې او د اوبو په ذریعه هر قسم پیداوار را اوخه جوړو او تاسو د پاره د رزق تیارې وکړو. نو هر کله چې تاسو په دې پوهیږئ نو د الله سره بل څوک مقابل ما جوړوي چې هر څه تاسو ته هغه درکړه، نو تاسو به غلامی، بندگی، اطاعت، عبادت او مننه د بل چا کوي. دا خو سم خبره نه ده، عقل خدا نه مني. د عبادت لپاره دا کتاب لار خي، او که په دې کتاب کې څه شک دی نو بیا خپل شک لري کول لپاره دا سه کتاب خو نه یو صورت هم بل روړي. او که تاسو دا شک وي چې دا کم کتاب مونږ په خپل بنده نازل کړی دی چې دا زمونږ دی او کنه دی، نو د دې پشان فقط یو صورت جوړ کړئ او روړئ او خپل ټول مرګي راو غواړي د یو الله نه سوا د هر چا نه چې مدد غواړي نو غواړي. که تاسو رښتینی نو دا کار وکړئ، خو که داسې اونکړل او دا یقیني ده چې هیڅ چره نشي کوله. سوال له سوکاله وشو د الله تعالی دا چیلنج ټول انسانیت لپاره موجود دی چې اے خلکو، کدی کتاب کې څه شک دی نو د دې پشان یو صورت جوړ کړئ او روړئ. یو صورت خو تاسو جوړ نکړو، جوړول هم نشي، نو بیا هم یو لار ده، راشي دا کتاب واخلي او الله تعالی ته ټیټ شي. او کدا څه نه کوي نو دا غهور نه ویریږي چې خاشاک به انسانان او کانی وي او چې تیار کړي شوی دی د حق ته انکار کولو والو د پاره. او اے پیغمبره، کم خلک چې په دې کتاب باندې ایمان جوړي او د دې مطابق خپل عملونه صحیح کړي، هغه له زیر ورکا چې د هغه د پاره داسې باغونه دي چې لاندې به نهرونه بهيږي. د دې باغونو میوه په شکل کې د دنیا د میوو سره یو شان وي. کله چې هغه ته د خوراک د پاره یو میوه ورکړي شي نو هغه به وي چې په دنیا کې به همدغه سي میوه مونږ ته راکړې کې دي شوي، التبه د هغه د پاره پاکي به بیان وي او التبه هوی همیشه وي. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. او الله په دې هرگز نه شرمېږي چې د ماشي یا د دینه هم زیات سپکسیز مثالونه بیان کړي. تاسو ګورئ چې قران پاک کې چې د مختلف سيزونو مثال ورکړی شوی دی، زموږ نبی صلی الله علیه وسلم حق بیانولو لپاره به د معمولی سيزونو مثال ورکولو، نو د حق نه منکرانو به شوشهبازي کوله او ویل به چې کدا د الله کتاب دی نو دې کې د ماشي خبره ولیدا. نو الله تعالی فرمای چې دا هم زما خپل تخلیق دی، دا هم ما پیدا کړی دی. د ماشي مثال ورکول باندې مال شرم نه راځي، ولی دې د پاره چې ماشي په ښکارا باندې تاسو ته ډیر حقیر او معمولی ښکاری، خدا بالکل سپک شي نه دی. دا د خپل د ژوندۍ شروع د اوبو د لاندې نه کوي، اګون لار وا جوړیږي او دې وخت کې د خپل رنگ هم بدل کی، یعنی دا لیدې نشي. د خپل دشمنانو د بچ کېدو لپاره کامیاب کوشش کوي. پیوپا جوړېدو نه پس د اوبو سر ته راشي. دې وخت قدرت یو خاص تنظیم کړی وي چې د یو خال په شکل کې د دا پیوپا بچوي. غني کده اوبو یو کتره هم خال کې دننه لاړ شي نو د مرګ دی. قدرت ماشاءالله د ګرمه حرارت محسوس کولو به حد لوی صلاحیت ورکړي دی. د انسان په جسم کې دننه وینه دته د یو ایکس ری ماشين په شان صفاخ کاری. د ماشي سل سترګې وي، زمونږ صرف دوه وي، دغه سل سترګې وي. ماشي کې د وینې اسکلو یو زبردست صلاحیت او خاص ټیکنیک دی. نر ماشي چې چل نه کوي، صرف ماده ماشي انسان نه وینه اخلي، ځکه چې هغه ته اگې چولو لپاره پروتین ضرورت وي. دا ماشي وینه جسم نه غشتو لپاره
یو طریقه استعمالي داسې چې د دې لشي د یو خاص کاغذ یا پلتې پشان جسم کې دننه وي. اول خدا د خپل خلینا یو لاب شان په هغه ځای ولګي چرته نه چې وینه غشتل وي. د سره د انسان د جسم هغه ځای او د شان شي او ورته پته اون لګي بالکل لکه څنګه چې ډاکټر د انجکشن لګولو نه اول درد کمولو لپاره صدرو ولګي، بیا دا ماده د یو اری پشان د انسان په جسم یو غټ کټ ولګي او دې کې خپل لشه ور داخله کی او وینه پر راکاږي، بالکل لکه چې ډاکټر سرین سره جسم نه نمونه غشتلو لپاره وینه اخلي. کم کار چې لوی ډاکټران کوي هغه د سپک ماشي کوي. دا معمولی خبره نه ده. مونږ خپل کمکلتیا د وجنه د تسبق ګورو. د مثال قران پاک کې ولی ورکړی شوی دی. الله تعالی فرمای ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. الله په دې هرگز نه شرمېږي چې د ماشي یا د دینه هم زیات سپکسیز مثالونه بیان. دینه زیات سپکسیز د ماشي وزر چې کم د ماشي نه هم سپکوي. د ماشي د وزرو د پاسه یو پاراسایت وي چې په مایکروسکوپ کې ښکاری ژوندۍ وي. فما فوقها کم چې د ماشي نه هم سپکسیز دی او تاسو ته په سترګو ښکاری هم نه. الله تعالی ته هیڅ ګرانه نه ده چې تاسو د اعمالو او غلط کارونو مثال ورکول لپاره داسې سيزونه را مخامخ کی. فاما الذين امنوا کم خلک چې حق خبره قبولولو والا دي فيعلمون انه الحق من ربهم هغه چې دا مثالونه ووري نو پوه شي چې دا حق دی چې د هغه د رب د طرف نه راغله دي. ایمان وروړو والو ته د الله تعالی هیڅ خبره وړنه لګي او ځکه هغه زردا اومني. واما الذين كفروا او کم خلک چې نه منلو والا دي فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا هغه چې دا ووري نو وی چې د داسې مثالونو بیانولو سره د الله څخه کار دی. الله تعالی دا مثال ولی بیانې یدل به کثیرا دغه شان الله هم په یو خبره ډیر بیلاری کوي ځکه چې دوی تکبر کوي. د الله تعالی تعلیم معمولی ګڼي دغه تخلیق معمولی سیس ګڼي. ويهدي به کثیرا خو چې کم خلک خدای تعالی لوی ګڼي دغه په خبره ایمان لري په غیب باندې ایمان لري نو د الله تعالی داسې مثالونه هغه له هدایت هم ورکي. وما يدل به الا الفاسقين او بیلاری کوي هغه خلک چې فاسقان دي. دا فاسق څوک دی؟ الذين ينقضون عهد الله هغه فاسقان چې ماتي وعده د الله من بعد میثاقی رستو د محکموالی د وعده نه. د الله وعده د محکموالی نه رستو ماتي. الله چې د کم سیس د پیوند کولو حکم کړی دی هغه پرې کوي او په ځمکه کې فساد کوي. په حقیقت کې دا خلک نقصان منتو والا دي. دا د چا نفسیات دي؟ څوک چې د الله وعده ماتي چې د بندیانو خیال نه ساتي. دا مغرور انسان چې خود غرض وي. څوک چې صرف خپل ځان له ژوند تیری. څوک چې خپل ځان ته ډیر لوی ګوري. په دې کائنات کې هغه ته هیڅ نشانی لوی نه ښکاري. هغه ته د الله تعالی کتاب کې سلوي نه ښکاري. هغه دې ته هیڅ خیال نه کوي. دې طرف نه راځي. رجوع نه کوي. دې نه سبق نه زده کوي. هغه باقی انسانان سپک ګڼي. د انسان حقوق پوره کول نه غواړي. یو طرف ته د الله تعالی د حقوقونو نه بے پروايي کوي او بل طرف ته د بنديانو د حق نه بے پروا وي. هغه الله تعالی ته هم سر نه لاندې کوي او بنديانو سره هم ځان نه تړي. هغه د بنديانو خیال نه ساتي. دا هی خیر او خواله نه غواړي. حالکه زمونږ دین امونږ ته سخی الدین النصیحه چې دین سره خیر خواهی ده. د داسې خلکو دین څه دین دی چې څوک نه د الله تعالی قدر کول پیژني او نه د بنديانو نه خلکو سره د همدردۍ معامله کوي. چې څوک خلک د دې نفسیاتو ښکار شي نو بیا د الله کتاب هغه له هدایت نه ورکي نه غلار ورته نه خي. مطلب دا شو چې هدایت اغشتلو لپاره په یو انسان کې عاجزي ضروری ده. دا غټېدل ضروری دي. او داسې خلک چې ځمکه باندې فساد جوړي نو دا ګمان دي نه کوي چې د څو ورځو په دې دنیا کې خپل روب او د طاقت په زور چې دوی څنګه مشران شوي دي نو په آخرت کې به هم دوی مشران وي. نه، اولئک هم الخاسرون. هم دا خلک نقصانو چتولو والا دي. کیف تکفرون بالله خلکو تاسو به د الله انکار څنګه کوئ؟ تاسو څنګه کفر کولی شئ؟ وکنتم امواتا تاسو سوي خپل ځان ته اوخ ګوري. لکه سوچ وکئ چې 100 کاله مخکې مونږ چیرته وو؟ وایي
چې زه او تاسو چرته وو هیڅ پته نشته. کنتم امواتن لکه چې یو د مرګ غونته حالت وو د بے خبره هیڅ خبر نه. فاحیاکم هغه تاسو ژوندۍ کړی. دا ژوند چې ماته او تاسو ته ملاو شوی دی داغه د طرف دی. مونږ کې څوک هم د یو بل د ژوندۍ کولو طاقت نه لري. چې روح لاړ شي نو د دنیا ټول ډاکټران که یو ځای شي نو یو مړ ژوندۍ کول نشي. دنیا ډیره ترقی کړې ده خو ساينس تر نن ورځې مړی له ژوند نشي ورکولې. خو یاد لرئ چې هغه به تاسو له مرګ درکړي. ثم یمیتکم بیا به تاسو له هغه مرګ درکړي. ثم یحییکم بیا به تاسو هغه ژوندۍ کړي. ثم الیه ترجعون بیا به تاسو هغه طرف ته واپس بوتلی شئ. تاسو په ټول عمر همیشه دلته نه اوسئ. یو ورځ به تاسو واپسی وي. د واپسی دا سفر هیر نه کړئ. الته به دغه ټولو کړو حساب ورکول وي. د تقوا ژوندم تیر کړو یا د کفر یا د منافقت یا د ګناه او د زیاتیانو. د سرنګ انسان ژوندم تیر کړو. د خدای تعالی عبادت هم کولو یا د قبر ژوند تیرولو. خپل جایزه په خپل والی. ځکه چې ثم الیه ترجعون ځکه چې الله تعالی طرف ته به واپس بوتلی شي. واپسی ضروری ده. دلته خو نشي پاتې کېده. که ډیر غرور او کلک ضد وکي نو بیا هم نه. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا د هغه رب عبادت بنه کوي چې چا د ځمکې ټول سيزونه تا د پاره پیدا کړ. ثم استوى الى السماء بیا اسمان ته پام کو. فسواهن 7 سماوات هغه لوی د ټولو نه لوی رب، هغه قادر رب، هغه مالک الملک چا چې و اسمان برابر جوړ کړل. شته داسې نور څوک؟ مونږ خدا اسمانونه لیدل هم نه دي. د دوی جوړول خو بیا یو لري خبره ده. د اسمان ته انسان لا رسیدل هم نه دي. د دې جوړول یو لري خبره. وهو بكل شيء عليم او د هر چیز نه خبر دی. دینه پس الله تعالی مونږ ته په دې ځمکه باندې زمونږ د ژوند د آغاز یا شروع په حق کې یو کیسه اوري چې اے انسانه ته دې ځمکه باندې څنګه راغله. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بیا لکشن هغه وخت په خیال کې راوله کله چې ستارب فرشتو ته ویلي و چې زه په ځمکه کې یو خلیفہ جوړولو والا یم. د خلیفہ مطلب وی جانشین، ځای غشتو والا، یعنی د یو نسل نه پس بل نسل راځي. او خلیفہ په دې معنی کې هم کې دی شي چې د انسان نه اول په دې دنیا کې پیریان اوسېدل، بیا هغه ډیر ذاتي او ورانی وکړل، ډیر خرابې وکړي، ډیر وینې توې کړې. نو دې وجنه الله تعالی په دې دنیا کې انسان راوستو د جناتو په ځای. کله چې ساره فرشتو ته ویلي و چې زه په ځمکه کې یو خلیفہ جوړولو والا یم، هغه وویل چې آیت په ځمکه کې داسې څوک مقرره چې د ځمکې نظام به خرابوي او وینې به تویي، یعنی چې څنګه جناتو وکړل او مغه شان به بیا یو د خپل کړو مالک ذمہوار انسان راتلو والا دی. هغه به بیا خپل کوي، د نفس په منی، د نورو مرګرو انسانانو حق باندې پیژني او د یو بل سره اختلاف کولو باندې به قتل او فساد ته ورسي. الله بیا به داسې مخلوق راځي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك مونږ خو ستاسو د ثنا سره تسبیح وایو او ستاسو پاکي بیانو. یعنی فرشتي شپه ورځ د الله تعالی تسبیح کوي او نه ستړي کیږي. اے الله کم مخلوق چې ته د خپل عبادت لپاره پیدا کړې، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هغوی به فساد کوي، مونږ ستاسو عبادت کوو، هر وخت ستاسو پاکي بیانو. قال اني اعلم ما لا تعلمون الله فرمایل چې زه پوهیږم په هغه څه چې تاسو په نه پوهیږئ. د دین رسول الله آدم علی السلام ته د ټولو سيزونو نمونه اوخول، بیا هغه فرشتو ته وړاندې کړل او ورته او فرمایل کچری تاسو دا خیال صحیح دی چې یو خلیفہ په مقررولو باندې به د ځمکې نظام خراب شي، نو د دې سيزونو نمونه راته اوخایه. فرشتو ارزو کړو سبحانك د نقص نه پاک خوم ذات دی، لا علم لنا الا ما علمتنا مونږ خو بس هغه عمر علم لرو چې څومره تا مونږ لرا کړی دی. انك انت العليم الحكيم په حقیقت کې هر څه پیژندو والا او په هر څه پوهیدو والا ستانه بغیر بل څوک نشته، ټول علم خو متا سره دی. بیا الله آدم ته وویل ته دوی ته د دې سيزونو نمونه اوخایا، یعنی چې د کم سيزونو نمونه فرشتو له نه ورتل. نو آدم ته وویل چې ته وایا. کله چې هغه غوي ته د ټولو سيزونو نمونه اوخول، نو الله فرمایل ما تاسو ته ویل نه وو چې ماته د اسمانونو او د ځمکې هغه ټول حقیقتونه معلوم دي، کم چې تاسو نه پټ دي. څه چې تاسو ظاهروي هغه هم ماته معلوم دي، او څه چې تاسو پټوي هغه هم زه پیژنم.
یعنی چې تاسو په خیال به انسان صرف فساد کوي؟ نه، دوی کې به داسې خلک هم وي چې څوک به علم حاصلوي او چې په دنیا کې به خیر او خواله عام کوي او په خپل اراده او رضا نه به د الله تعالی عبادت کوي. فرشتي خو اختیار نه لري، خو هغه انسان د فرشتو نه هم زیات خدي چې د خپل خوشاله، خپل مرزه او خپل خوخي او رضا نه د خدای تعالی طرف ته راځي او د الله تعالی مخ کې ټیټ شي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ولې چې انسان ته د علم په بنیاد فضیلت او برتری ملو شو، دی وجنه فرشتو ته حکم ورکړی شو چې انسان ته دې سر ټیټ کی. بیا چې کله موږ فرشتو ته حکم وکړو چې د آدم علی السلام مخ ته ټیټ شي، نو هغه ټول ټیټ شوي، خو ابلیس انکار وکړو. دا چرته نه راغلو، وی چې ابلیس ډیر زیات عبادت کولو والا وو او د خپل د عبادت د وجه نه فرشتو کې ناس تپاسته و. د دې لپاره چې کله الله تعالی فرشتو له حکم ورکړو، نو دته هم دا حکم شو چې ته انسان ته سر ټیټ کا. او اسه هم موږ ته دا پته ده چې انسان له په جناتو باندې هم فوقیت ورکړي کېدو، نو د اغوی د مشر ته هم ویل شو چې انسان ته سر ټیټ کا، خو ابا هغه انکار وکړو، واستكبر او تکبر وکړو، وکانه من الکافرین او ناشکر کافرانو کې شو. کفر هم دا خوده انکار او تکبر چې د کم کس په زړه کې د خدای تعالی د خبره ته مخامخ انکار لار وی او زړه کې غرور او تکبوري، نو هغه ته بیا هدایت نه ورکړي کیږي. او دا د ابلیس خوې وو، هغه د الله خبره اونې منله او چل ولو باندې شروع کړي. وقلنا یا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، بیا موږ آدم علی السلام ته وویل چې ته او ستا خزه تاسو دواړه په جنت کې اوسئ او دلته په فراخه سره چې څه غواړي هغه خوري، خو دې ونه ته نږدې مه ورځئ، غنینو په ظالمانو کې بشمار شي. ټول جنت ستاسو دی، بس یو ونه له نږدې مه ځئ. دا یو امتحان وو، خو څه وشو؟ اخر دا چې شیطان هغوی دواړه دغه ونه ته ولمسول او زمونږ د حکم منلو نه واوړول او هغوی را باندې د هغه حالت نه راوښکل په کم حالت کې چې وو. مونږ ورته حکم وکړو چې اوس تاسو ټول د دې ځای نه کوز شئ، تاسو په دې امتحان کې کامیاب نشوي، تاسو د یو بل دشمنان یې او تاسو به د یو خاص وخت پورې په ځمکه کې اوسئ او هلته به ژوند تیروئ. او اسې هم چې تاسو وګورئ، نو الله تعالی انسان د جنت لپاره لا نه هم د دنیا لپاره پیدا کړی وو. دا خبره ځان له یو حقیقت دی چې جنت د هغه آخري ستوګ نه ده، کاغه دا ثابت کی چې هغه د دې حقدار دی او د جنت د اهلیت ثابتولو لا به هغه د دنیا کې امتحان ورکړي. او انسان ته دا خبره هم ورزده کړې ده چې ابلیس در سره دی، ځان ته ساته، کچره د په خبرو کې راغلی نو د جنت دروازه به در باندې بند شي. بیا ورته دغه کور او خېلو او ورسره ورته دا هم وویل چې دې کې د واپسې لار د خدای تعالی په اطاعت کې ده او تاسو به یو خاص وخت پورې په ځمکه کې اوسئ او الته به ژوند تیروئ. په دغه وخت آدم علی السلام د خپل رب نه یو څو کلمې زده کړې او توبه یې ویستله چې خپل رب ورله قبول کړه. په انسان او شیطان کې هم دا فرق دی. شیطان نیک شو، په خپل خبره کلک شو، انسان سر لاندې کړو، سر ټیټ کړو، توبه یې وکړه. نو په انسانانو کې هم هغه انسانان د شیطان په درجه کې وي څوک چې په خپل غلطه یا خطا باندې کلک اتريږي، اصرار کوي، واپس کیږي ته نه. خو اصلي رویه یا عمل کوم چې الله تعالی د انسان نه غواړي هغه څه دی چې خطا درنه وشي نو واپس شي ته الله تعالی ته توبه وکړي. چې څوک الله تعالی ته توبه کوي نو هغه به په مهربان شي، څنګه چې الله تعالی په آدم علی السلام مهربان شو. فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، ځکه چې هغه ډیر معاف کولو والا او رحم کولو والا دی. مونږ وویل چې تاسو ټول د دې ځای نه کوز شئ، بیا چې زما د طرف نه تاسو ته هدایت درشي، نو کم خلک چې زما په دغه هدایت پسې روان شي په هغوی به د هیڅ یری او غم وخت نه راځي. دا دوه سيزونه انسان لپاره د انتهای تباہی باعث دي، ډیره پریشانی پیراوستي شي، یو یره او بل غم. په حقیقت کې خوشاله او خوشقسمته انسان هغه دی چې د یری او غم نه خلاص وي. په دنیا کې انسان ال د غم او د یری نه خلاص وي چې پریشیا باندې خپل رب او پیژني، او په آخرت کې د یری او غم نه خلاصې هم هغه د پاره دی چې د الله تعالی په حکم باندې عمل ټول ژوند کې کړي او راغلي وي، او چې د دې هدایت والا کتاب په طرز وخت تیر کړی وي. الله تعالی مونږ له ټولو لپ دا پیغام را کړی دی چې څوک به په دیني غلارزي هغه به کامیاب وي. خو خبره دا ده چې کوم دا کتاب اډوایو نه هدایت نه پیژنو چې سدي نو عمل به څنګه کوو. یو کاغذ هم ویل نه دی
چې څه طریقې لیکل ده نو خوراک په څنګه پخو ریسیپی کارډم اډو ویل نه دی دا غینه بغیر تاسو هر سیز ګډوډ چوي نو هغه خوند خو به نه راځي کم چې تاسو اصل کې جوړول غواړئ یو روټه کتري خو جوړې دی نشي تر کومه چې تاسو له اورو هغه ګل نه درځي نو چیرته دا چې انسان دی ځان ته هدایت یافته وي حالکه هغه د هدایت کتاب ته توجه وډو نه کړي دا کتاب نه دغه د نظر نه تیر شوی دی او نه په غوګونو لګیدلی وي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون او څوک چې د هغه د قبولولو نه انکار وکي او زموږ آیتونه دروغ وګڼي هغه هورته تلو والا خلق دي التبه همیشه وسی دې خبرو نه پس الله تعالی بنی اسرائیل ته خطاب کوي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم واوفوا بعهدي اوفي بعهدکم وإياي فرهبون اے بنی اسرائیلو لږ خیال وکئ زما په هغه نعمت چې ما تاسو له درکړې وو زما سره چې تاسو کومه وعده و هغه تاسو پوره کړئ نو زما چې کومه وعده تاسو سره و هغه به زه پوره کم او خاص زمانه تاسو ویریږئ یاد لرئ چې بنی اسرائیل باندې هم الله تعالی د کتاب انعام کړی وو دوی له هم پیغمبران را لېږلي وو خو وخت یې ردو سره د دوی خپل دین سره بس یو ظاهري او رسمي تعلق پاتې شو او هغه هغه وعده هېر کړه چې د خپل پیغمبرانو په ذریعه الله تعالی سره کړی و د بندګۍ وعده د دې ومخکې ذکر راځي نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعه هغه بیا راوخی اے بنی اسرائیلو ویښ شئ زما نعمت یاد کړئ د هدایت نعمت د نیغې لارې نعمت کم چې می تاسو له د دین مخکې درکړې وو او تاسو خپل عہد پوره کړئ چې زما اطاعت وکوي نو بیا زه به هم خپل وعده پوره کوم یعنی چې په بدله کې به جنت درکوم دنیا کې به عزت درکوم خو که تاسو خپل لوس پوره نکړو بیا ما نه هم ستمه لري و ایای فرهبون او بس صرف ما نه یریږي نو لکه اصلي پیغام دا دی یعنی دینداری دا ده چې په اصلي مانو کې د الله تعالی یره زړه کې پیدا شي دینداری مطلب دا نه دی چې یو خاص ډله کې د شي یا یو خاص قوم یا یو خاص خاندان کې د بندوي دینداری د دې حالت نوم دی چې بنده دی په ښکارا په باطن کې د خلکو په مینس کې یوازېوالي کې هر ځای د خپل رب یاد ساتلو والا او هغه نه یریدو والا وي بیا هغه ته ور یادای او ما چې کوم کتاب را لګل دي باغې ایمان جوړي یعنی دا قران دا د هغه کتاب تصدیق کولو والا دی کوم چې تاسو سره د مخکې نه موجود وو نو د ټولو نه اول تاسو د دینه انکار مکوئ یعنی تاسو خو خبر یې د الله تعالی هدایت څنګه وي تاسو خو دا کتاب پیژنئ نو د دې لپاره دینه اوس تاسو انکاری نشئ په لږ قیمت زما آیتونه مخرڅوي یعنی د دنیا د فائدې لپاره غلط فتوی مور کوي او زما د عذاب نه ځان ساتي حق له د بادل رنگ مور کوي چې شکمن شي او سره د پوهې د حق پټولو کوشش مکوي او وی برشا خبره یعنی حق اولی پټولو یعنی په حق باندې به د باطل رنگ اوخې جوړو یا یو سیز او خبره چې اصل کې دروغ و نو هغه د رشا په شان خوله دننه او بهر کې به فرق وو او حق به پټولو بنی اسرائیلو دا هر څه ولیکول حالکه هغه الله تعالی منلو کتابونه منل رسولان منل آخرت منلو خود دې هر څه سره د هغه د عمل دا خرابیان ولې وي ځکه چې خپل دین سره خود هغه تعلق بس صرف یو رسمي او ظاهري تعلق وو د الله د یری او د تقوا حقيقي روح ختم شوی وو هغه د دنیا د فائدې لپاره دا هر څه کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې چې کم ټول نه لوی حق ښکارا او ظاهر شوی وو دا غینه انکار کولو کله هم چې د مکی خلکو یا نور خلکو چې اهل کتاب نه وو دوی نه تاسو کولو چې تاسو د دې پیغمبر په باره کې څه خیال دی نو د رشا ویلو په ځای بدوي د خلکو په ژوندونو کې نور شکونه او وسوسې واچولې او تاسو صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې به داسې اعتراضونه وکړه خبره به جوړ کړي چې د خلکو ذهنونه په ګډوډ شو په شک کې وپریوته د دې لپاره هغه ته دا نصيحت ورکړي کیږي چې تاسو اولنې مسلمان قوم یې یعنی بنی اسرائیل د خپل وخت مسلمان قوم وو نو تاسو اولنې مسلمان قوم یې نو تاسو د راتلونکي پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مدد ورکړي د مرګرتیا وکړي خو د دې په ځای هغه څه خیال وکړو چې د تاسو صلی الله علیه وسلم راتلل د دوی په حیثیت کې کمی کوي د دوی د حیثیت نفي کوي دوی د خپل ځان په فکر شو او دا خیال کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات وروړي هغه رښتینی دي او چې کله ټول رښتیا ظاهر شي نو د دروغو به اصل راښکار شي او بیا به زموږ هیڅ ځای پاتې نه وي دې لپاره هغه څو کړل حق او باطل خپل کې ګډوډ کړو
او د خپلو او د خلکو په مزغو کې شک واچولو چې ریښه طرف ته اډوران نشي. مونږ قایموي، زکات ورکوي، او کم خلک چې ماته ټیټیږي تاسو هم دا غوي سره ټیټیږئ. یعنی مسلمانانو سره یو شی، تاسو هم الله تعالی ته ټیټیږئ، دوی هم الله تعالی ته ټیټیږي. بیا فرق دسه، اختلاف دسه، راشي دوی سره ملو شي، دوی سره یو ځای عبادت وکړي. خو هغه دې خبره ته تیار نه وو، هغه صفا انکار وکړو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. تاسو نور خلکو ته خود نیکه لار خایي خو خپل ځان هیروي. یعنی د هغه علما طرف ته اشاره ده چې هر وخت به د نیکه سبق ورکولو، خو چې د نیکه خبره په خپل دوی ته اوخیل شي، دوی ته پیش کړي شي، نو دوی خپل ذات له قبول نه کړي. فرمای وانتم تتلون الكتاب، او تاسو خود کتاب علم لري، تاسو خود دا ګوري، خلکو ته اوروي، دا پیژنې. افلا تعقلون، تاسو د عقل نه کار نه اخلي، نور له بل څه معیار ساتي او خپل ځان له بل څه معیار ساتي. واستعینوا بالصبر والصلاة، د صبر او د منځ په ذریعہ امداد غواړي. وانها لکبیره الا علی الخاشعين، بشک چې منځ ډیر ګران کار دی، خو د هغه فرمانبردار بندگانو د پاره ګران نه دی. څوک چې عاجزي کوي، څوک چې ټیټ دي فرمانبرداري کوي. یعنی د مسلې حل څخه دا چې چیرې که هم اسم معاملې کې مشکلات را پیښ شي او که څه معاملې کې زړه پریشان وي چې څه کول پکار دي، نو داسې وخت انسان له په حق باندې کلک ودرېدل پکار دي. الله تعالی نه د دعا غواړي او مدد ته نه غواړي. دا کتاب د هر دور د پاره دی. تاسو سره به هم داسې بازي وخت کېږي چې شیطان به وسوسه پیدا کوي چې دا کتاب ولې وای څه پته بیلار شي. نو داسې موقع باندې هدایت ساتل پکار دي چې هدایت د کتاب نه بغیر نشي ملاوي دي. کتاب لار رکول لنه بلکې لار خېلو د پاره راغله دي. خو کچري خپل ځان سره سشک کې پریوزه، نو په داسې موقع باندې د الله تعالی مخ ته سر لاندې کې د حاجت لپاره منځو کې ډیره دعا وغواړه. خو د حق نه غلار مپرېږده. بهشکه منځ کول ډیر ګران دی. یعنی ډیر خلک داسې هم دي چې سګرانه معاملې پیښ شي نو وګدي وظیفې خو کوي، ډیر مشکلاتونه کوي، خو منځ کولو ته تیار نه وي. دا تجربه ده چې کله هم څوک خپل مشکلات بیانې، نو چې همیشه ورته د قرآن حکم مطابق ویل شي چې ګوري الله ته ټیټ شي، چې نفل وکي، منځ وکي او دعا وغواړي، صبر وکي، لږ انتظار وکي، حالات به ضرور بدليږي. خلک دې ته دومره درون نه ګوري چې څوک ورته ځان نه جوړ کړي وظیفه اوخی چې داسې چلا کټکا او داسې وکا، نو لکونه او زرګونه زلویلو ته رضا شي او 2 رکعات نفل منځ ته نه تیاریږي. د نبی صلی الله علیه وسلم څه طریقه وا چې څنګه به ورته سګرانه معاملې را پیښ شو نو فورن به منځ ته رجوع کړو. ساسو صلی الله علیه وسلم په سنت باندې موږ له هم دا طریقه ده. بهشکه چې منځ ډیر ګران کار دی، خو د هغه فرمانبردارو بندگانو د پاره ګران نه دی چې دا یقین وي چې اخر به د خپل رب سره ملاويږي او هغه ته به واپس شي. اے بنی اسرائیلو، یاد کړئ زما هغه نعمت چې ما په تاسو باندې کړې وو، او بل دا خبره چې ما تاسو ته د ټوله دنیا په قومونو باندې فضیلت درکړې وو. او یریږئ د هغه ورځ نه چې څوک به د چا په کار نه راځي، نه به د چا طرف نه سفارش قبليږي، او نه به څوک په فدیه یعنی بدل ورکولو پرې خودل کیږي، او نه به مجرمانو ته د هیڅ یو ځای نه امداد ملاويږي. او یاد کړئ هغه وخت کله چې موږ تاسو د فرعونانو د غلامانو آزاد کړی، هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وي. تاسو الکان به وجل او تاسو جنکه به ژوندۍ پرې خوده، او په دې حالت کې تاسو د رب د طرف نه په تاسو لوی ازمایښ وو. یاد کړئ هغه وخت کله چې موږ سمندر کې تاسو د پاره لار جوړ کړه، بیا هم دا غینه رستو تاسو په خیریت سره تیر کړی، بیا هم دلته تاسو د وړاندې فرعونان غرق کړل. یاد کړئ کله چې موږ موسی علی السلام د سلويختو شپو ورځو په واده راغوښتو، نو دا غنه رستو تاسو د غوا د بچینه خدای جوړ کړو. دغه وخت تاسو ډیر زیاتې کړي وو، خو بیا هم موږ تاسو معاف کړی. کې دې شي چې اوس شکرګزار جوړ شي. یاد کړئ چې ټیک په دغه وخت کله چې تاسو دا ظلم کولو، موږ موسی علی السلام له کتاب او فرقان د دې لپاره ورکړو چې تاسو د هغه په ذریعہ نیغلار بیا مومئ. یعنی دلته د بنی اسرائیلو رویه خېله ده چې یو طرف ته ور باندې د الله تعالی انعامونه وو او بل طرف ته د دوی ناقدری او ناشکری وو. او دین موږ له دا سبق راکړی کیږي چې موږ د هغه سنکو کم چې بنی اسرائیل کول. یاد کړئ کله چې موسی علی السلام د دې نعمت سره واپس شو، یعنی کوه تور نه د کتاب سره، نو خپل قوم ته وویل شي اے خلکو، تاسو د غوا د بچی د عبادت په وجه په خپل ځان سخت ظلم کړی دی، نو خپل خالق ته توبه وباسئ او خپل ځانونه مړ کړئ. په دې کې تاسو د خالق په نس تاسو بهتري ده. هغه وخت تاسو خالق تاسو توبه قبول کړه
ځکه چې هغه ډیر معاف کولو والا او رحم کولو والا دی. یاد کړئ کله چې تاسو موسی علیه السلام ته ویلي وو چې مونږ ستا په خبره هرگز یقین نکوو تر څو چې مونږ په خپل سترګو ښکارا خدای استا سره په خبرو کولو او نه وینو. په دغه وخت کې تاسو قتل چې یو سخت تندر تاسو راګیر کړی، تاسو مړ پراته وي، خو مونږ بیا تاسو را ژوندۍ را پاسولې. کې دې شي چې د دې احسان نرستو تاسو شکرګزار شئ. مونږ په تاسو باندې د وریځې سورې وکړو، د منو سلوا او خوراکم درته راولېګلو، او تاسو تم وویل چې مونږ درله کم پاک سيزونه درکړي دي هغه خوري. خو تاسو په خوانو مشرانو چې څه وکړل هغه په مونږ باندې د هغوی ظلم نه وو، بلکې هغوی په خپل ځان ظلم وکړو. حقیقت دا دی چې کله یو بنده د الله تعالی نه فرمانی کوي نو داغه هم خپل نقصان دی، د الله تعالی په کې هیڅ نقصان نه دی. بیا یاد کړئ کله چې مونږ ویلي وو چې د مخامخ کلی ته نه نوځي، د دې پیداوار چې څنګه خوخوي هغه سي د مزه سره خوري، خو د کلی په دروازه ټیټ ټیټ ورنه نوځي او حتتن وایي، یعنی اے الله زموږ خطاونه معاف کا، مونږ به تاسو خطاګانې معاف کو او په نیکانو خلکو به نور فضل کرم وکړو. خو کوم خبره چې هغه ته ویل شوی و ظالمانو هغه بدل کړه او نور سیت نه جوړ کړل. هنتتون ویل مطلب زموږ غنم پکار دي. اخر مونږ په ظلم کولو والو خلکو باندې د اسمان نه عذاب نازل کړو. دا سزا و د هغوی د هغه نافرمانو کارونو چې هغوی وکول. یاد کړئ کله چې موسی علی السلام د خپل قوم لپاره د اوبو غوښتلو دعا وکړه، نو مونږ وویل چې په خپل امسا فلانې ګټ ووهه، نو د هغې نه 12 چشمې روانې شوې او هرې قبیلې د خپلو اوبو څښلو ځای وپېژندو. هغه وخت دا وویل شو چې الله کوم رزق درکړی دی هغه خورئ څکئ او په ځمکه کې فساد مه خوروئ. یاد کړئ کله چې تاسو ویلي وو چې اے موسی علیه السلام مونږ په یو قسم خوراک صبر نشو کولی، د خپل رب نه دعا وغواړه چې زمونږ لپاره د ځمکې پیداوار را پیدا کړي، مثلا ساگ، ترکاری، خټکی، بادرنګ، غنم، اوګه او دال پیاز وغیرہ. دین هم تاسو دا اندازه کولی شئ چې دا قوم د الله تعالی د دین کار، د الله تعالی د دین خدمت او داغه د دین د خاطره په صحرا او میدانونو کې نه ګرځیدل، بلکې د خوراک سکاک سيزونه او هغه هم ترسکون او مزیدار سيزونو د پاره سوال کولو. تاسو ګوري چې دال وی او هغه کې اوګه او پیاز وی